بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 183 نمبر سبق دی او درس نمبر الدرس السادس والاربعون شپږ څلوېښتم نمبر درس دی. په دې درس کې به انشاءالله موږ یو قاعده وایو او د سبق په حصه وایو. ضروري قاعده دا ده وایي د فعل مضارع واحد مؤنث صیغې د فعل مضارع د واحد مؤنث صیغې نه د تثنیه مؤنث صیغه جوړولو هم هغه طریقه ده کومه طریقه چې د تثنیه مذکر وه، یعنی د تثنیه مؤنث چې کومه صیغه ده که نه د تثنیه واحد مؤنث تذهبو معنی د هغه یوه ښځه ځي تذهبو، ټیک شوه. نو د تذهبو د آخري حرف باندې به زبر ولګي او الف او نون زرنې اضافه به ورسره وکړي، نو تذهبانې شو. دا د فعل مضارع طریقه ده ښه جي. د فعل مضارع نه به د واحد صیغې نه به تثنیه څنګه جوړو، آخري حرف له به پیش ورکړي او انې الف او نون زرنې اضافه به ورسره وکړي. په دې باندې موږ مخکې ډېر بحث کړی دی. نو د تذهبو معنی ده د تذهبو معنی ده هغه یوه ښځه ځي او د تذهبانې معنی ده هغه دواړه ښځې ځي. تذهبو هغه یوه ښځه ځي، تذهبانې هغه دواړه ښځې ځي. خو د تثنیه مؤنث غایب صیغې د تثنیه مؤنث غایب صیغې او د تثنیه مؤنث حاضر صیغو شکل یو شان دی. ګورئ دلته چې را کوم تذهبانې دی که نه، د دې تذهبانې دا د غایبو دوو ښځو دپاره هم راځي او د حاضر دوو ښځو دپاره چې کومه صیغه جوړېږي هغه هم همدغه شان تذهبانې هغه به مخکې جوړو. لکه تذهبو دی، د تذهبو نه د غایبو دپاره تذهبانې شو او دا ګورئ دا تذهبو دا واحد مؤنث غایب صیغه ده، د واحد مؤنث غایب صیغه څلورمه صیغه ده. نو د دې نه چې کله مونږ تثنیه جوړو که نه دوه مؤنث غایبې ښځې، نو د دې با باندې پیش دی دا به زبر کې او الف او نون زرنې به اضافه وکړي، انې اضافه به ورسره وکړي. نو د تذهبو نه تذهبانې. اوس دې تذهبانې ته تاسو وګورئ، ټیک شوه. دا د تثنیه مؤنث غایب صیغه ده تذهبانې. او د تذهبینه چې دی که نه تذهبینه دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده. تذهبینه معنی ده ته ځې، یوې ښځې ته وایي چې ته ځې نو هغې دپاره باید تذهبینه استعمالې، او چې یو سړي ته وایي چې ته ځې نو هغه دپاره تذهبو ته ځې، او ښځې یوې ښځې ته چې وایي چې ته ځې نو تذهبینه. د دې تذهبینه صیغې مونږ د دې نه اولني درس کې التلمیذة فی المدرسة هغه یوه شاګرده یوه طالب علم په مدرسه کې ده، نو هغه درس کې مونږ د واحد مؤنث حاضر صیغې ډېر زیات مشق وکړو، لکه تذهبینه، تتوضئینه، تصلیینه وغیره، دا مونږ ډېر مشق وکړو. نو همدا تذهبینه چې دی دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده، د دې نه به مونږ تثنیه جوړه کړو تذهبانې. نو تذهبینه معنی ته یوه ښځه ځې او تذهبانې معنی ده تاسو دواړه ښځې ځئ. نو دلته کې د غایب تثنیه صیغې او د حاضر تثنیه صیغې دواړو شکل یو شان دی. دا هم تذهبانې معنی ده هغه دواړه ښځې ځي او دا تذهبانې معنی ده تاسو دواړه ښځې ځئ. نو دا به موږ ته د عبارت نه پته لګي چې کله یو دوو طالباتو ته موږ مخامخ خبرې کوو که نه، نو هغې دپاره به بیا د تذهبانې د مؤنث حاضر د دوو مؤنث حاضرو صیغو دا صیغه استعمالیږي تذهبانې. او چې کوم دوه غایبې ښځې دي د هغې باره کې موږ تذکره کوو نو موږ به دا د تذهبانې استعمالو، دا د غایبو تذهبانې. نو د غایبو تذهبانې او د حاضرو تذهبانې صیغې دا دواړه یو شانتې دي، خو موږ بیا د عبارت نه پیژنو، ټیک شو جي. نو دا د غایبو دا تذهبانې چې دی که نه تثنیه مؤنث غایبه د دې صیغې به انشاءالله موږ په دې ښکته درس کې مشق کوو جي. او اوس وایي او د متکلم صیغه، د متکلم چې کومه د تثنیې صیغه ده، د تثنیې صیغه نو هغه د تثنیې دپاره هم ده، د جمع دپاره هم ده، د مذکر دپاره هم ده، د مؤنث دپاره ده، ټول په دې کې برابر دي، ټیک شوه. د تثنیې صیغه لکه نذهبو دی، یو اذهبو دی، اذهبو هغه واحد متکلم ده، هغه واحد متکلم ده د فعل مضارع، او یو تثنیه متکلم تثنیه و جمع متکلم، نو هغه د تثنیې دپاره هم ده، تثنیه و جمع متکلم، هغه د جمع دپاره هم ده، هغه د مذکر دپاره هم ده، د مؤنث دپاره هم ده، ټول پکې برابر دي. نو نذهبو معنی ده مونږ دوه کسان ځو یا مونږ ټول کسان ځو، ټیک شوه، یا مونږ دوه سړي ځو او یا مونږ ټول سړي ځو،
یا مونږ دوه ښځې ځو یا ټولې ښځې ځو نو دې کې ټول شمارېږي. نجلسو مونږ دوه سړي کینو یا دوه ښځې کینو یا مونږ ډېر سړي کینو او یا ډېرې ښځې کینو. ٹھیک شوه. د دوو نه چې زیات وي نو هغې دپاره هم نجلسو او د دوو دپاره هم نجلسو، د سړو دپاره هم نجلسو او د ښځو دپاره هم نجلسو استعمالیږي. ټیک شوه. دا دوه متکلم صیغې وي. دا باس خو پکې وشو. اوس التلمیذتان فی المدرسة، دوه شاګردانې مدرسه کې دي، دوه شاګردانې مدرسه کې دي، د هغې اوس خپلو کې باس دی. دوه شاګردانې مدرسه کې د هغې خپلو کې باس دی. نو ګوره اوس وایي عایشة و فاطمة اختان، عایشة و فاطمة، عایشه او فاطمه اختان دواړه خویندې دي. عایشه او فاطمه دواړه خویندې دي، دوه خوریانې دي. نو د هغې باره کې اوس باس کېږي. اوس دا دوه خویندې چې دي که نه د دوی دپاره به اوس د تصنیع مؤنث غایبې صیغې استعمالیږي. ټیک شو جي. د دوی خو بره نومونه وشو خو اوس په د دغې دواړو دپاره مونږ د تصنیع مؤنث غایبې صیغې استعمالو. لکه اوس دا هما ضمیر دی که نه، دا هما معنی دا دواړه، هما هغه دواړه عایشه او فاطمه یادوي. هما هغه دواړه طفلتان صغیرتان وړې ماشومانې دي. نو دا طفلتان دا طفلتان دا موصوف دی او صغیرتان ورلا صفت دی. هما طفلتان صغیرتان هغه یعنی دا عایشه او فاطمه یادوي، هغه دواړه وړې جنکۍ دي، وړې ماشومانې دي یا وړې جنکۍ دي. ټیک شوه. اوس د دې دپاره دا تقومانې دی، تقومانې دا تقومانې چې دی که نه دا د تصنیع مؤنث غایب صیغه ده. ځکه دا عایشه او فاطمه خو موږ سره موجود نه دي خو د هغې خبرې کوو، د عایشې او د فاطمې دواړو خویندو خبرې کوو موږ. نو د دپاره موږ چې کومه دا تقومانې دی که نه، تقومانې موږ دا به وایو تقومانې هغه دواړه هغوی دواړه پاسی، هغوی دواړه پاسی فی الصباح الباکر سحر وختي. تقومان فی الصباح الباکر هغوی دواړه یعنی د عایشه او فاطمې طرف ته اشاره ده، هغوی دواړه سحر وختي پاسی. نو دا تقومان دا د مؤنث ته د تصنیه خو غایبو دپاره ده. تصنیه مؤنث غایب دې ته به زه دلته کې ولیکم تصنیه مؤنث او غایبه، تصنیه مؤنث ٹھیک شو او دا د غایبو صیغه ده، مغایبه غایبه. ٹھیک شو. نو دا موږ سره د تصنیه مؤنث غایبی صیغه ده، غایبه. ٹھیک شو جی. نو دا تقومانې. اوس تتودعانې و تتودعانې او هغوی دواړه اودس کوي، او هغوی دواړه اودس کوي. نو دا تتودعانې چې دی دا هم د تصنیه مؤنث غایبي صیغه ده. اوس وګورئ ما تاسو ته وایي د تصنیه مؤنث حاضري او د تصنیه مؤنث غایبي صیغو شکلونه یو شانتي دي. نو دلته چې تتودعانې دی نو دې سره مخامخ طالبات نشته چې هغوی ته وایي چې تاسو دواړه اودس کوئ، بلکې دا بره د عایشې او د فاطمې نومونه واخیستی شو، د هغوی تذکره شروع ده. نو د دې دپاره موږ دا د تصنیه مؤنث غایبي دا د تتودعانې چې کومه ده تصنیه مؤنث غایبي صیغه ده. وتتودعانې او هغوی دواړه یعنی عایشه او فاطمه او هغوی دواړه اودس کوي. وتصلیانې او هغوی دواړه لمونځ کوي فی البیت کور کې. ٹھیک شوه. هغوی دواړه اودس کوي او کور کې دواړه لمونځ کوي. وتتلوانې او هغوی دواړه تلاوت کوي القرآن الکریم، د قرآن کریم. یعنی دې تتلوانې دا د تصنیه مؤنث غایب صیغه ده او همدغه شان د تصنیه مؤنث حاضرې صیغه هم ده، خو دلته کې دا د غایبي صیغه ده ځکه بره عایشه او د فاطمې تذکره شروع ده او هغه موجودې نه دي، غایبي دي. اوس وایي ثم تتناولان الفطور. تناول یتناولو معنی ده چې هغه یو سړی کوي څه کوي، ناشته کوي. تناول یتناولو او تتناولو هغه دواړه مؤنثې کوي الفطوره ناشته. ثم تتناول الفطوره بیا هغوی دواړه ناشته کوي، هغوی دواړه یعنی عایشه او فاطمه یادوي، هغوی دواړه. نو دلته دا تتناولو چې دی دا د مؤنث غایبي صیغه ده، تصنیه مؤنث غایبه ده. او همدغه شان تتناول د تصنیه مؤنث حاضرې صیغه هم ده، خو دلته دا د غایبې ده ځکه هغه عایشه او فاطمه موجودې نه دي، هلته کې غایبې شوې، د هغې تذکره شروع ده. ثم تتناولان الفطوره بیا هغوی دواړه ناشته کوي، هغوی دواړه ناشته کوي. وتأخذان او هغوی دواړه راخلي الکتب کتابونه، وتأخذان الکتب بیا هغوی دواړه کتابونه راخلي. نو تأخذان تصنیه مؤنث غایبه ده. وتسلمان او هغوی دواړه سلام کوي علی امهما و ابیهما، خپل مور او پلار ته. هغوی دواړه خپل مور او پلار ته سلام کوي، هغوی دواړه. وتسلمان تصنیه مؤنث غایب صیغه ده فعل مضارع. نو وتسلمان او هغوی دواړه سلام کوي علی امهما و ابیهما، خپل مور او پلار ته. د دې هما معنی ده خپل، خپل.
وتذهبان الى المدرسه وتذهبان او هغوی دوانه زی الى المدرسه مدرسې ته وتذهبان الى المدرسه او هغوی دوانه مدرسې ته زی. ترجع عائشه وفاطمه عائشه او فاطمه را واپس کیږي. ترجع دا فعل مضارع واحد مؤنث غایب صيغه ده. نو ته به وایې چې د دې خو دوه فاعلان راغلي، یو فاعله عایشه ده او یو فاطمه ده. خو یاد وساتئ چې کله فاعل یو وي که نه او موجود وي داسې ښکاره شکل کې لیکلی وي نو بیا به هم صیغه نمبر 4 که مؤنث وي نو صیغه نمبر 4 به استعمالیږي لکه ترجعو، او که مذکر وي نو بیا به یرجعو صیغه نمبر 1 په استعمالیږي د فعل مضارع. خو که فاعل یو وي او که فاعل دو وي بیا به هم صیغه نمبر 4 استعمالیږي، او که فاعل 3 وي بیا به هم صیغه نمبر 4 استعمالیږي، او که فاعل 300 وي که نه نو بیا به هم صیغه نمبر 4 استعمالیږي. همدغه د مؤنث دپاره که دا ښځې 3 وي او که 300 وي او که 3 لکه وي خو څلورمه صیغه به ورله استعمالیږي. ټیک شو دي. نو ترجع عائشه و فاطمه عائشه او فاطمه را واپس کیږي من المدرسه مدرسې نه مساء ماښام. نو ترجع عائشه و فاطمه من المدرسه مساء عائشه او فاطمه ماښام مدرسې نه را واپس کیږي. ټیک شو دي. فتسلمانی نو هغوی دوانه سلام کوي. فتسلمانی دا تسنیه مؤنث غایب صیغه ده. فتسلمانی علی امهما نو هغوی دوانه خپلې مور ته سلام کوي. فتسلمانی نو هغوی دوانه سلام کوي علی امهما خپلې مور ته. وتساعدانی او هغوی دوانه مدد کوي. ها د هغې یعنی د خپلې مور ته چې کومې ته سلام کړی هم د هغې مدد کوي. وتساعدانی ها او هغوی دوانه د هغې مدد کوي فی امور المنزل د کور کارونو کې د هغې مدد کوي. هغوی دوانه یعنی د عایشه او فاطمې طرف ته اشاره ده چې هغوی دوانه د خپلې مور یعنی د هغې نه مراد هغه خپله مور ده. وتساعدانها فی امور المنزل او هغوی دوانه د کور کارونو کې د هغې مدد کوي یعنی د مور مدد کوي. وتلعبانی او هغوی دوانه لوبې کوي مع اختها قلیلا خپلې خور سره لږ وخت. هغوی دوانه خپلې خور سره لږ وخت لوبې کوي. ثم تقرآني بیا هغوی دوانه وایي دروسهما خپل سبق. هغوی دوانه بیا خپل سبق وایي. ثم تقرآني دروسهما بیا هغوی دوانه خپل سبق وایي. نو دا زموږ سره د الدرس السادس والاربعون شپږ څلوېښتم نمبر درس اولنی سبق و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.